خجنا تاویل پرون عبارت اسما ته متوجه شي كم ذي فقال أمية والله لا أخرج من مكة مكين بنو زمان فلما كان يوم بدر اذكره سبا سبا رضي يوم بدر رضي يوم بدر سبانا يوم قتال بدر مرادنا خاص مرادنا مراد زمانه مراد او واقعي تفصيلكم كل لگا چې کله ابو سفیان ته پته ولګېدل ابو سفیان ته چې مسلمانان په زموږ په تعاقب الته کې ابو سفیان خپل جاسوسان خواره کړل چې نبی رسول الله خپل جاسوسان خواره کړو چې د ابو سفیان قافله به کم دی دغه ابو سفیان په خپل هم لګیا دی او جاسوسان یې خواره کړی دي ټکراو را نشي ټکراو را دا په ټول اهل مکه ډېر لوی مال دی ټول ډېر لوی مال دی نو دا خبره نه ځای شي او بل دا چې موږ سره بلا کسان یو سل کسان دي دا ټول نه خپل کی نو عمله کې معلومات دي معلومات اخلي او واقع دا څه و چې نبی رسول الله دغه د کې زتلیم ډېر غرونه دي او واړه غرونه دي او د ابو سفیان د غر نه بلې غاړه دي او نبی هم بلې غاړه ترې یو بل نه پته نه لري نبی رسول الله یو دوه صحابه لګل بس او عدي رضی الله تعالی عنهما تاسو لا څه معلومات وایي چې قافله کوم طرف کې ده نو غلار ورته نیول د پرې لار قران لا نو بس او عدي د دې بدر سره خوا کې یو وی دی دا غینا او بڑا کولې خان سم لول او مشکونه یو هغه د ټول چې زمرګرو لوګو په یو معلومات په باندې نو یو دوه جنہ کې وي د پی په غاړه یو بل سره په پاس وي ایو جنہ بلې دوی مال خپل قرض را ابل ورته وی چې تبرکوا د ابو سفیان د مکی قافله را روانه ده په بدر کې به میله لګیدله او دغه ځای کې به د قافله د مکی دل نو تجارتونه وکاو د قافلو به دا قانونو په خونو متن روانه شو نو چارته ده چې به خیمه خطه کړو نو چې دې سره به سو سبه خرطول او سبه غشتل خریدو پیرو پکې ده هلته ډېر خلک راغلي لري سره سامانونو وې خرطول او قافلې سره به بعض سامانونو هغه به پیغي خرطول نو غټ تجارت کوي یا به دا قافله لاړه په مردان کې به مثلا به خیمه خطه کړو درې تلو دې به خیمه خطه شي به اغشته خلصاوه نو اجنه وته وی چې د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او ما سره سامان دی اب په خرج کما مستعلب خپل دې کیتا او څو پس قافله را رسیږي لکه صبر راته وکړه د دوالو صحابه بس او عدي دا خبره وره اجونه او لړ المشکونه په خان واچولو خان روان او چې لړ نبی رسول الله ته الو چې الله رسوله دقت یو دینه په بل خرڅه او یو دا خبره کوله او د ابو سفیان قافله را روانه ده بدر د ټیک د بدر سره راځي چې دوی وته له ابو سفیان راغی هم ګرځي معلومات او کسانې خواره کړی دي چې ابو سفیان څنګه راغی جنکو ته وی تاسو څوک ناشنا خلک کو نه دي لیدلي نه یو دوه کسان راغلي او دلته نه د ابو مشکونه ډکل او کوخي واچو موږ ته پته نشته چې څوک وی خانه کم دې سملوري په غونډه سره ابو سفیان په منډه لاړو او د خان هغه ځای وکړل الته د خان په چې پرته وي په چې ما ته کړې یوه ما تکړه بلې ما تکړه بل ای کې د کجورو اډو کې راووتل والله نواتو یسربا والله نواتو یسربا قسم په خدای چې دا د مدینه د کجورو اډو کې دومره وته پتا او بس فورا په والو قافلې لاله او یو بل تدې چلا دې بدر سره پوجا مسلمانان دي نو قافلې له روح قبل طرف دریاب طرف لاله لاره بالکل مکمل بدل کړه او بیا څنګه کور سره د دین مخکې چې د معلومات غشتل د زمزم ابن عمرو غفاری او باندې صور او ته پته وا چې دغه پیغمبر علیه السلام دغه په تکل کې چې موږ ټول راوته یو څه خبره شو موږ دیوتی واپس را پته بیا دغه راځي به خامہ او بیا پته مونږ لګي چې راوته د مدینه پته مو ته لګي مدینه کې منافقین نو هغه زمزم ابن عمرو په باندې صور او شعبه ځان رسول دومره پیسې بدل درکو او اهل مکه او تو چې قافله مولود ته ګورې ځان توبه کوي ترا نه له قافله مولود کیږي او خطرجان بري دلته معلومات مخلي او ته را چلم کړی زمزم ابن عمر مکی مکرمه ته ورسېد او داغي قانون بداو چې کله به سخت مصیبت بچاراغه او سخت دشمن بو نو صادر به سر نتاو
صدر به ونیو او صدر به سر نه تاو داسې اب دا بر دې خبره نه خو چې مسله خوشتا او چې ډیره سخته به پیښه شوه نو جامې به وستې کبي سو پرتو هغه به دا سر نه تاو نو خلکو به چې ډیره دي او دې خو په بربندتو باندې اړو به حیايي خو دې مزاج وکړ بیت الله نه طواف په بربند نو د څه چلو کې زمزم د ابو سفیان کوی کړو جامې په پاس جامې وستې سر نه تاو او اوخ شونډه زخمی کړه په تور باندې اوخ شونډه هغه نه ویني به او د مکی په کوڅو کې اوس غلې او دا اوازونه کوي او جامې سر نه تاوي خلکو په دې لکه دا خو زموږ د قافلې د ابو سفیان کسته او دا خو موږ له سخته بلنه راکړي او اوخ نه وینم بهږي او جامې غوستري په کوڅو کې او بس منډي وای او سیبا خلک ورپسې راغول ته ابو جهل عتبہ دا ټول څه چلی شوی دی وی ابو سفیان راولې ګلم قافله لوټه بس څنګه لوټه مسلمانان لوټي دي شابه د قافلې مدد کوي الله شابه ځان نه سبه بس ابو جهل پکې مشندیو هغه ټول مشران میټینګ کوي راوخته او بس مشران فیصله وکړي زو دا په زمون قافله د مال باندې لاړ شي او د کوڅ په باندې لاړ شي او ځان رسو ځان رسو په یو سردار ګرځي امیه لره کاکا جی دی بوډا دی کاکا جی څنګه چل بګو الله شابه کاکا جی د ما په پیټه زخنا جوړه زخنا هغه ته پتا ته بیمار نه کاکا جی دا څه کې وړه لکانجو ته نه جوړه ما ګوره چې دا خلک تا ته ګور چې دی نو دي نورم پاتې کی تبوزه من الزاری جرګي په بوتله یو جرګه کې بل جرګه کې به خلاصو کا پټه خبره ته نو سره وځه او ځان سره تابوزو نو چې کله موږ یو ځای کې تمام طالب الله کړه واپس راځي او چې تنو دي نور خلک هم نه دي نو بری باندې به ما سره خلک ودي او طالب الله درته یو کوم مزلو په مزلو واپس راځي د ځان له قیمتي او خواغشت کور تلاړ او خزه ته وي خزه زمخه هغه ورته وي تا هغه یسری بیر ورغه ته نه یاد تا ته نو وایي چې نبی رسول الله کې وجنو به بنا زمنا دروازه کولا او ساته را تختم کو سامان دې زمو سره شرم لګلو چې د سپینګي او دا تیرانو دي چې د سپینګي جرګه ولا بو چې پاره کارون ځوانانه بو چې په ماشومان یې دا وړل نه تا کې شرم خبره بدته خو وی چې شپږ وخت برو تفصیلار بدر کړ ال تکي د ځوانانو یو قافله ابو جهل کو پالیفلا مشیتا د ځوانانو قافله وتکي نو لوي ګوري کاکا بدخ تاسو ډیوټي دا د کې دې نه ونه تاسو ډیوټي دا کې دې نه ونه چې قافله روانه شي او دې کې دمه وکړه او یې اوخ په ځان سره نږدې ودرو اوخ په عقال دا کونډه ولو تړي یو راته هغه ته عقال نو اپاسه هغه په پاتې دي نشي او چې کونډه اوس پر در زړه پاس اوخ تو موږي پورې نه تړي او نه څوک پورې تړي او په ځان سره خوا کې سملو یو کې سملو اوس په خلک ودرې دي پاس دی خبره اپاسه چې را پاسه د غلکانو رامنډل کاکا جی خیر دی ولې او په پکار لوټه پکار نه اسم نری پکار وته شي بابا اسی پاسې زم حالات ګورم څنګه موږ وی کاکا جی ته زوګو د لوټې د لوټي موټي او د څه ضرورت ته نو موږ را پاسې دو کاکا جی موږ تاسو خدمان یو تاسو خدمت ولاړو کنه ته د مشري بابا کنه ای تاسو دې په سمله زما خدمت مکوي اسی را پاسې بس دې خو پېښو چې دې وخت هوتلې نه چې ملتلکان ولاړ دي نو چې بل ځای کې قافلې دمه وکړل او خلک د شو غلکان هم د قصد ځان دې ورته چې زړه پاتې چې خیر کار وکړو او بس اوس په لمو بدان او چې څنګه پاتې لکان بیا را باندې ابو جهل وته پیکړ را پاتې تاګي خیر دی څه چل شوی دی تکلیف دی بیمار دی خېټه خراب دي اسم نشته تاسو سره پاره وکړي نه مونږ په تر مشه کې تاګي لارته دی تا خدمت ولا موږ ستا خدمتونو څنګه به تاسو ته نقصان کوي الته بیا خوندو بل قات د موقع ته بیا خوندو اخره کې بدر ته ورو خوري ورولا صاحب بدر او چې بدر ته ورسې د قصدر تقومه او جنگ شروع شو د سره شاته خپل زوی د صفوان ابن امیہ او سره شاته او د دبل زوی د حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه مسلمان الله ناشنا مثلا
زوی دی حضرت ابو حذیفه هغه د مسلمانانو سره نه هغه د عتبه زوی دی هغه عتبه زوی دی حضرت ابو حذیفه او د زوی صفوان شاته په اوس سره څور او چې دې په جنگ کې ورنه او دا ډېر غټ وږي غټه کونو غټه خېټه لرله به شي نو چې دا څنګه په جنگ کې ولید کنا نو عبدالرحمن ابن عوف سره دوستانه وا نو عبدالرحمن د پسې صحابه ور پسې ډیر صحابه ور پسې نه دي عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن څه چل بکو ما به بچکه غوري ګوره لکه ویره پرته ده عبدالرحمن ابن عوف په دا شوکا استعمال راځو نبی رسول الله لري بوله بس اب امن در ویډه راخلا دغه حضرت بلال ولید او دا هغه ظالمو چې دا بلال د غلام وخا او په مکه مکرمه کې چې په ګرمو شګو وسملو د بسملا او دا والته کول چې څومره بلال ته رسیدلی دا د لاس رسیدلی بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په بیا واغست او الله نو چې بلال ولید یو دا قومیه ده عبدالرحمن ابن عوف بوزي نبی علیہ السلام لا نو بلال چغې کړې لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت اے خلق ګورکنن امیہ بچ بیا د مخلاصي نشتا سما نجات نشتا مر بشما ولې دا ټینشن نه بمرشم کدا تړي ولې بچو او یادا اسنه تبارک د ګوتو بیا ورنشم بس صحابه کم دی بیا بس صحابه ورغله چې ورغره وال عبدالرحمن دې سجلو کوم اخراج غلاوا دې کې صحابه ور پسې شو چې ور پسې شو دا چلو کو چې خبره غونډه کړه او زوی ته علامه کړه شاته وګورئ تو فعلی یو خدا چې کوم په مسبق شي زبا وځه ځان بچ منډه به وي او دیم دا چې صحابه به ما په دوی شي دوی به مړ شي زبته بچ چې تاسو ما په لازم ما بدل نبی رسول الله رسول او بس صحابه چې تاسو دوی ولو د پسې عبدالرحمن ته وی سړی خورا ورسېدل په خارجي وښ نه ټوپ کا بس وښ نه ټوپ کړ عبدالرحمن ابن عوف د پاس ځان ورواچ دا بغږ نه کوي د نبی رسول الله دا غوونه کې غي پاسه وی نه پاسه اصحابو پاسه ته کنه وی نه پاسه کنه بس هغه تور راوغه چې وړاندې ده څه کې دا چې پکې ولا خلا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پم پکې داسې مردا الله مردا او چې د شپې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دې لا تسوي هذا مصرع امیہ ابن خلف الاخذ او بیا نور چې څومره کافر هغه صلیب بدر کې ورغله او دغه وجود پړسې ده لاس به راخکن ابته وته پټم چې په بار راخکا ابته وته نو په دې الته شګي واجب باندې دا باب من یقتل ذو حدیث دی وایا فلما كان يوم بدر يوم قتال بدر او يوم رستم نهار تم يوم متقي زمانه تم وي الذي متقي وقت مراد دي خاص ورزنا مراد استنفر ابو جهل الناس لخر کی او استل ابو جهل خلق لا استنفار نفیر جنگی لخر تویل کیږي ما پرونو جعير دا تجارت والا قافله توي نفیر کوچ کول دا جنگ والا قافله توي استنفر نفیر جوړ ابو بکر خلقنا جنگی قافله جوړ کړه او قال اوازه ادرکو غیرکم ګول غیر دا خپل تجارت قافله چې شام را روانه ده دا غي ادراکو کې اعلان دې کې اعلان دې کول پیژنې کنا چې قبل د دې لکه تو خلا کی کتاب پر اعلان دې ادراک امداد طویل کې مدد ورکول فکرہ امیہ تو بعد کونه امیہ ان یخرج فعل پتاویل لما سر مفعول به ذکرہ جو وصلی بد غنل ولی ذکر چې حضرت سعد ابن معاذ ورته خبره کړې وا فاتا وراغ د ابو جهل فقال ابو جهل ورته یا ابا صفوان دې کونینا انك بشکت متا ارکل یرا کرنا سی وی تعالی خلق قد تخلفت جدل الصفات تخلف سفر ورو صفات کې دوته وای متا وی یرا تعالی خلق قد تخلفت جدل الصفات وی حالانکه وہ حال یی انت سید اهل الوادي سردار د اهل وادي وی لکه پرې انت سید سردار د اهل الوادي مشری نو چې ته مشر پاتې کېږي کشرات په طریقې ولا پاتې کېږي متا یرا کرنا قد تخلفت تخلف دا جواب دی دا انت جمله معترضه ده الګ د رست پاتې کېږي څوک بم لاړ نشي فلم یزل همیشه پدې امیہ ابو جهل لم یزل دا چې همیشه په جرګې کولې کله د ځوانانو کله د بوډاکانو کله د ماشومانو
او پیغورونه ورکول حتی قال او امیہ اما خبردار یا اما اذ هغه وخت غلط تری می ته ما غالب شوی او بار بار اصرار کې فوالله قسم بالله لا اشترين اخلف اجود بعير قیمتي او په مکه مکرمه کې ظاهر کې هغه ته خدا کار په قیمتي او اخلف چې جنگ په حکم او من کې دا مطلب چې قیمتي او خالف چې ته پیږي ما بزان را تختولي وي ته پیږي په خبره ده دا مطلب دی الاخلف قیمتي او بمکه فمکه کې داغینه قیمتي وکني دا اجوده بمکه سره متعلق اکثریت سره نه دي ټول مکه کې داغینه قیمتي وکني ثم قال اميه بعدما اشترى البعير وجاء الى البيت تاخذ لغوا وقي واغي تو اور دراغي يا ام صفوان اے صفوان موري جهزيني مال سامان برابر کا زما وقالت اورتوي له ذات يا ابا صفوان ابو صفوانا وقد نسيت ما قال لك ابوك اليسربي وقد اخذ عند مقدر دا استاينير اغا تمام موصوله دي تا غروس تا يسربي ویلو د مدینه زول نوم يسرب دي بروزن مسجد يسرب بروزن مسجد يسرب خطا دي او سرب بیماری ته وای نو چې دلته به څوک لاړل نه جوړ شي صحابه وای چې لومبي موږ هجرت وکړه مدینه منورې ته نو د مدینه په لختو کې مالګیجنې بوینا کې وبېدل مالګیجنې بوینا کې وبېدل صابیم وبروانه وي او یو څوک یانو پکې مخصوص بیر بوزا بیر غر بیرحا بیر روما دا مخصوص نو دا مخصوص بیان باغ دی کی چې هغه کې نور یو کور مالګیجنې خرابي کنه چې هر کیو په پاکل ته څوک د کیانو نومونه نه چې وب ډېر زیاتې او هر کوي صفای نو د کوي نوم ني د کوي دا نوم کم ځای کې ویل کې شابه ته چې وب کې تل نو نبی رسول الله او ټول بیماران شو بلال بنا جوړ شو حضرت ابوبکر صدیق نا جوړ شو بلال چې نا جوړ بشو شغي ویواله الا هل ابيتنا ليل الا هل ابيتنا څنګه الا ليت شعري هل ابيتنا څنګه دی شعر مې ته الا ليت شعري وحولي اظهر وجليل شعر مې بخاری کې روز روان دی وهل يبدو لي شامة وتفيل وجليل بهر کیفو حضرت بلال بجړل مکه به یادولا حالانکه څومره تکلیفات وته رسیدلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به هغه به والموت ادنى من شراك نعلي بس تابع جړل با نو نبی رسول الله مبارک صحابه شکایت کو نبی دعا وکړه وی الله د مدینه دا وبا خو جوړه ته منتقله کا نو خو به ولې چې تور خزه او ببرتره او د مدینه نه لاړ جوړه ته وی تعبیر سره وی وبا ته خره منتقله کړه نو مس یسرب زکه وی طرف بیماری ورپکې نو بیا نو مې ولا بدل ک نو مې سره اوس مدینه النبی په نو مې ګورې دا مدینه النبی د پیغمبر دا موږ ته مدینه منوره وایو اصل نوم یې نه دی اصل نوم یې دی مدینه النبی د پیغمبر مبارک خان نو علماء لیکلي دي وفاء الوفاء اشتقى باخبار دار المصطفى هغه کې لیکلي دي په یو روایت سره چې کچا مدینه تا یثرب وې نو کفاره دادا چې لزل بوي مدینه المنوره المدینه المنوره لزل بوي ده کفاره نو ما په سوچ کاو ما وی چې دا دی مقصد ته شو مقصد دا چې المدینه المنوره لزل وي نو قلب مدینه سره بلد شي بیا به یثرب نه وي نو بعض شاعران اوسم د مدینه منورې د پاره لفظ یثرب استعمالای دا خطا کوي ها ورپسې شاه وقد اخذنا في تساير بما اغى قول موصوله له استارور سعد يثربي ده ضرورت ده کوي چې تعلق یو دوستانه وا دوستانه په بنیاد باندې او یا بعض علما او قوت د موالات یو بل سربتی لاس ور کړو چې ما د مال به حفاظت کې او په مدینه کې چې ستا کمان دي دغه به حفاظت قال لا يرمنني یاد مری قال لا ایمان نسیت وما اريد ان اجود معهم
اراده نلرم کې دې سره تجاوزکم الا قریبا مگر لګوندې الا زمنا قریبا وما اريد اراده نلرم ان اجود چې وتر تجاوزکم دې مکینا الا قرینا الا زمنا قریبا يولد من رات السماء فلما خرج في قوه اميه اخذ بشورو لا ينزل في منازل د په منزل کې الا عقل بعيره قريبا منه قيد لغوا دا د پرېږي په قریب بیدان ته او درو سم لو او به تلغي قال اغیر سيته وجد اخرج په پیسړي ولې به نږدې ځان ته تل شابه چې خلک خبري کې جما منډه وایي اخذ بشورو لا ينزل في منازل د په منزل کې الا عقل او به تل بعيره قريب منه قيد لغوا فلم يزل بذلك مشداته حتى قتله الله ببدر انور قتل تمام الله مردار ک په بدر کې قتله الله دغه صحابه وجلره او الله ظاهري ذاتي سبب صحابه او حقيقي سبب د قتل سوق الله پاک الګه چې تقدیر راشي تدبیر کار ور کوي نو مناسبت د باب معلوم شو چې باب مې ذکر النبي ثم يقتل ببدر هذا متعلق ویلو چې دا کومه به وجل مړی دا غفیشن وی شو مې يقتل ببدر او نور خدا سره حدیث مرفوع نه دي کنه نو مسائل دې منصوبه شو بس صرف د جوبن دي معلوم شو او دون او تفتو الفضل ما شهدت به الاعضاء دا وتفتو ولګیدله چې نبی رسول الله صادق صادق اخرون او فیشن وی د نبی د یو معجزه معلومه شو دینه یو معجزه معلومه شو او بل دا باب سره مناسبت معلوم شو او د پیغمبر هم د یو ټکی دی چې مونږ با امیه وجنو دغه په حدیث مرفوع دی باقی نه دی دا غینه معلومه شو فیشن وی یو معجزه د نبی رسول الله او نور په کې خاص مسائل نشته بس په دې کې ته ها لکه یا ترمذی انساني راواله وا په کوټه باندې شروع کړي وکما نو بس بیا په کې نو سبق ان شاء الله ورته سبا وایي دیر به خوند شي